بسم الله الرحمن الرحیم. باب مخارج الفروز. باب د په بیان د مخرجونو د حصو کی. مخارج الفروز دا مرکب اضافی دی او معرفت د مرکب موقوفی تر معرفت د اجزاو پوری. اول جزء مخارج دی او دویم جزء فروز دی. مخارج د مخرج جمع ده، د وتلو ځای ته وایي، او فروز د فرض جمع د حصې ته وایي. مخارج الفروز د مجموعي معنا د حصې د وتلو ځایونه، د حصې د وتلو ځایونه. په اصطلاح د علمي میراث کې مخارج هغه اعداد او شمیرو ته وایي چې د کمو نه مسله جوړیږي. هلکه په پوه شي، د کمو نه چې مسله جوړیږي دې ته مخارج الفروز وایي. مخارج شپږ دي، شپږ عددونه دي. الکه و دی، و دو دی، دری دی، سلور دی، شپږ دی، اته دی، دولس دی، سلیریش دی. مخارج سو دی؟ څو؟ دوا، درې، سلور، شپږ، اته، دولس، سلیریش. الکه په پوه شئ که په پوه شئ مسله به د دې نه جوړېږي. مسله به د دې و نه جوړې، داسې نه ده چې ته وایې د و نه مسله د و نه کېږي، د و نه نه کېږي. و ته عول کېږي، عول بیا وروسته راځي. اعلم پوه شه ان الفروز المذکوره فی کتاب الله نوعان. هغه حصې چې کومې په کتاب الله کې ذکر دي، مقررې دي، نوعان دو دي، دو حصے. الاول اول حصہ نصف ربع سمن دے، والثانی دویم سلسان سدس دے. الکه پوه شئ په دې ته فروز مقدره وایي. دا شپږ دي خو دو حصو ته تقسیم دي، نصف ربع سمن سلسان سدس. نو نصف ربع سمن دې ته نوع اول وایي او سلسان سدس دې ته نوع ثانی وایي. دا ځکه علی التضعیف والتنصیب، دا په تضعیف او په تنصیب سره دی. تضعیف دو چنده کېدل ته وایي، تنصیب نیمایي ته وایي. اول قسم ته وګورئ، نوع اول ته سمن د ربع تنصیب دی او ربع د نصف تنصیب دی. پوه شئ، ربع د نصف تنصیب دی. ربع څلورمې حصې ته وایي او نیمه نیمې ته وایي. نو څلورمه د نیمې نیمه ده که نه؟ ها، او د بل طرف ته نصف د ربع تضعیف دی او ربع د سمن تضعیف دی. هلکه پې پوه شئ، دې بل ته وګورئ. سدس دا د ثلث تنصیب دی او ثلث د ثلثان تنصیب دی. دی بل طرف نه راشئ، ثلثان د ثلث تضعیف دی او ثلث د سدس تضعیف دی. خدای دې وکړي چې پې پوه شئ. نو علی التضعیف والتنصیب دا مطلب شو. دې ځای پورې ستاسې سر خلاص. مسله به اوس څنګه جوړو؟ فاذا جاء فی المسائل، چې کله په مسائلو واقعو د علم میراث کې راشي، من هذه الفروز د دې حصونه اوحاد یو راشي. یا یو څه معنا؟ یا پکې نصف راشي، یا پکې ربع راشي، یا پکې سمن راشي، یا پکې سلسان راشي، یا پکې ثلث راشي، یا پکې سدس راشي. تاسې پې پوه شئ. بیا به څه کوو؟ په مخرج کل فرض سمیه، مخرج دا هری حصی سمیه د دې هم نام دی. د دې څه دی؟ الکه
چې ربع پکې رااله په مسله کې نو د ربع همنام څلور دي مسله به د څلورو نه کوو که سمن پکې راشي نو د سمن همنام څه دي اته دي مسله به د اتو نه کوو که سلسان پکې راشي نو د سلسان همنام څو دي درې دي دریو نه به کوو که سلس راشي سلس درې نو همنام درې شو مسله به د دریو نه کوو که سدس راشي سدس شپږمې ته شپږمه نو د سدس همنام شپږ دي مسله به د شپږو نه کوو هلکه پې پوه شئ په دې ځای الا النسب مگر نیم نه نسب نه لکه چې مسله کې کله نسب راشي نو بیا به د همنام نه کوو د نسب نیم ته وایي همنام یې نیم دی چې مسله د نیم نه کوو د نیم نه کېږي وهو من اثنین دا به د دوو نه کېږي لکه د چا نه به کېږي ځکه همنام په لفظ کې خو دوه نه دي خو په لیکلو کې دوه دي نسب دی ته وایي لکه دا په لیکلو کې خو دې دوه شته که نه هسې سر خلاص شه که خلاص نه شه که ربعی لکه چې څلورمه حصه ربع راشي په مسله کې من اربعة مسله به د چا نه کې چا نه به کې څلورو نه به کې لکه مثال کا سړی مړ شه زید زوجه دې پاتې شوه او عام دې پاتې شه نو زوجې ته چې بچی نه څوي ربع چې شوه نو مسله به د څلورو نه کېږي ربع پکې راله ربع په څلورو کې څو ده یو به دې ته ورکړي او درې به دې ته ورکړي عصوبه والثمن من ثمانیه او ثمن چې په مسله کې راشي بیا مسله د څو نه کېږي اتو نه کېږي ځکه اته همنام دي لکه سړی مړ شه ښځه ترې پاتې شوه زوجه او ابن ترې پاتې شه نو چې د سړي نه بچي پاتې شي نو د ښځې څویمه کېږي سمن نو سمن په مسله کې راغی مسله څو نه ده اتو کې سمن څو دی یو او نور یې دې ته بې طریقې لاسوبت ورکړه هلکه پرې پوه شئ که پرې پوه نه شي والثلث د ثلاثتین نه ثلث چې پکې راشي مسله به د چا نه کې د ثلاثتین نه او سدس چې راشي د ستتن نه به کې وغیره داسې مسلې دي هلکه پرې پوه شئ دا یوه قاعده شو هلکه څو قاعدې شي یوه قاعده مې درته کومه ویلې چې کله په مسایلو کې د دې حصو نه یو راشي نو مسله به د دې عدد د همنام نه کوئ هلکه په طریقه پوه شوئ دا یوه مسله شو کله داسې وشي یلکانو کله داسې وشي چې دوه ذوي الفروض پکې مسله کې څو هلکه د ښځه دې پاتې ده د دې څو کېږي سمن کېږي او لور دې پاتې ده د هغې نصف کېږي اوس به څه کوو نو چې دا دوه پکې راشي نو دا دوه به خالي نه یا به د یوې نوع اولې نه یا به ګډوډي یو به د اولې نه او دویم به د نوع اوله نوع کم یو نصف ربع سمن او دویمه نوع ثلثان ثلث سدس دوه پکې راشي یا درې پکې راشي خو د نوع اولې نه د یوې نوعې نه د چا نه یا به څه کوو دا دویمه قاعده ده و اذا جاء چې کله راشي مثنا دو عددونه او ثلاث یا درې وهما من نوع واحد او په داسې حال کې چې دا د دوه نوع نه او په کل عدد یکون مخرجا لجزء کم عدد چې مخرج د جزئی فذلك العدد ايضا يكون مخرجا لذيب ذلك الجزء دا عدد به مخرج د زیب د دوچند د دې جزئی ولذيب زيب یو د زیب ول زیب د پاره به وي پوه شئ به یلکه د قاعده مطلب دا دی چې په یو مسله کې دوا یا درې ذوی الفروض راغله هغه دوه یا درې ذوی الفروض چې وو هغوی حصې وړلې او حصې چې کوم دی ټولې د نوع اولې نه وي نصف هم پکې دغه هم پکې وو
مطلب سلسانم پکې او سلسم پکې او سدسم پکې څو پکې سلسان سدس دا خو نوسانی دا کرا درې وانه پکې دی وی نو بیا به څه کوو بیا به دا کمزوري عادت نه به دا ټیټ عادت نه به مسله جوړي لکه سلسانم پکې رااله وسته مثال لیکما سلسم پکې راغې سدسم پکې راغې نو مسله به چا نه جوړي شپږو نه به جوړي ځکه شپږ پکې کمزوري عادت دی ځکه پشپږو کې سلسان هم شته چې څلور دي سلسم پکې شته چې دوه دي او سدسم پکې شته چې شپږم ده هلکه پې پوه شئ ګورئ نو دا مخرج د جز د دې دی فذلک العدد اذن یکون مخرجا لضعف ذلک الجز د دې جز چې کم دوچند دی چې سلس دی د هغې مخرج هم دی ولې ضعف ضعفي او دغه د دوچند د دوچند هم دی که سته دا سته چې کوم دی یا مخرج للسدس دا مخرج د چا دی د سدس دی ولضعفه او د ضعف هم دی ولضعف ضعفه او د دوچند د پاره هم دی د چا د پاره دوچند د پاره هم دوچند څوک دی سلسان دی د ټولو د پاره دی هلکه پې پوه شئ دا د ټولو د پاره مخرج دی تاسو پې پوه شئ لکه مثال تاسو جوړ کړئ چې سړی مړ شه دا ختم کړه سړی مړ شي یوه ته مور پاتې شو دوه ته آیاني خویندې پاتې شي اخت آیاني دوه اخت آیاني او دوه اخت لابن اوس په مسله د شپږو نه کوو ولې ځکه د پکې څو دی د مور پکې سدس دی سدس او د دې سلسان دي سلسان څو دي څلور دي صحیح شو او د دې دغې چې کوم دی د اخت لابن د دې ثلث دی څه دی ثلث څو دي دوه دي ثلث نو هم پکې ثلث راغی هم سلسان هم سدس نو دوه او شپږ او اووه نو عول یې وکړه اووه ته مسله د شپږو نه ده خو عول یې وکړه شاته اووه ته وروسته د عول خبره کوم نو ګورئ مسله د شپږو نه وکړه ځکه چې سدس پکې راغی نو دا شپږ مخرج د سدس هم دی او د ضعف هم دی او د ضعف و ضعف هم دی اوس خو یې پوه شئ درېمه قاعده وإذا اختلط النسب من الأول بكل ثاني أو ببعضه فهو من ستة ما ته وګورئ د اول نوع نسب چې د کل ثاني سره کل ثاني څه دي سلسان سدس د ټولو سره کده بعضو سره ګډ شنو مسله به د شپږو نه کېږي او چې ربع دویم عادت د نوې اول ربع وکړه چې ربع ګډه شوه د چا سره د کل ثاني سره یا د بعض ثاني سره مسله به د څو نه کېږي 12 سره او چې سمن کله ګډ شه د کل ثاني یا د بعض ثاني نه نو مسله به د څلېرویشت نه کېږي هلکه دې قاعده باندې پوه نه شئ پوه شئ اولې حصې کې نسب دی ربع ده سمن دی چې نسب ګډ شي د کل ثاني سره کل ثاني نه څه مراد دي سلسان سدس او یا د بعض ثاني سره چې سلسان یا دی یا سلس دی یا یو دی نو مسله به د چا نه کېږي شپږو او چې ربع ګډه شه د کل ثاني یا د بعض ثاني نه مسله به د 12 نه او چې سمن ګډ شه د کل ثاني یا د بعض ثاني نه مسله به د 40 هلکه دا ډېره بهترینه قاعده ده دا ګورې ډېر پکارېږي مسلو کې
واذا اختلط الربع چې کله ربع دغه واذا اختلط النصف چې کله نسب ګډ شي من الاول د اول نوعنا بكل ثاني د چا سره د کل ثاني سره او به بعضی په هو من سته دا مسله به د چانه کې ها شپږونه به کې چانه به کې شپږونه به کې یعنی نسب هم پکې راغی او د ثانی پکې ټول قسمونه راغله او یای پکې څور شو بعضی قسمونه راغله نو مسله به د څونه شپږونه پي مسله به د څونه شپږونه پي ها وایذا اختلط ګورې لکه مثال یو سړی مړ شو یو ښځه مړه شو یو ته زوج پاتې شو یو ته پاتې شو او دوه ته اخت پاتې شو آیانی او دوه ته اخت پاتې شو لأمن الکه په پوی نش څو پاتې شو ختم کدا ختم کدا مثالونه خدي په دې ستاسو سر خلاصي خزه مړه شو څه نوم یې دی مریم نواز مریم نواز وفات شو یو ته زید پاتې شو زوج پاتې شو زوج څوک دی یو ته زوج پاتې شو یو ته پاتې شو او دوه ته اخت اعیانی پاتې شو دوه اختی او دوه ته چې کوم دی چې پاتې شو دوه ته اختی دوه ته اخت پاتې شو خو لأمن نو ګورئ دې دپاره نسب دی دې دپاره سدس دی دې دپاره ثلثان دی دې دپاره ثلث دی هلکه پرې پوه شئ دلته اوس داسې چل وشو چې نسب ګډ شه د چا سره کل ثانی سره کل ثانی سره دا کل ثانی دی کل ثانی دی نو مسله به د چا نه کوو شپږونه به کوو دې ته ورکه پکې نسب دې ته پکې ورکه یو سدس دې ته ورکه ثلثان څلور دې ته ورکه ثلث درې شپږ پوه شئ پکې پوه نه شئ نو مسله خو د څونه وه د شپږونه وه او اول یې وکړه چاته اول یې وکړه چاته نهو ته لسو ته اول وکړو چاته لسو ته لسو ته بس نورې خبرې پرېږدئ چې اول څه ته وایي دا وروسته را روان دي خدای دې وکړي چې تاسو پرې پوه شوي یئ او یا داسې چل وشي چې نسب ګډ شي د بعض ثاني سره چا سره بعض ثاني سره لکه مسله کې نسب او ثلث راشي چې پکې راشي لکه صرف زوج ته پاتې شي د ښځې نه او اختین لأمن ته پاتې شي اختین لأمن دپاره چې دی ثلث دی او د زوج دپاره نسب دی نو درې باغه واخلي او ثلث باغه واخلي او یو به عصبه ورته میلاو شي پوه شئ واذا اختلف الربع چې کله ګډه شي ربع دا څلورمه قاعده ده بكل ثاني او ببعضي فهو من 12 دا مسله به د څونه کېږي څونه به کېږي 12 به کېږي لکه سړی مړ شه لکانو دا ختم که دا ختم که سړی مرش زید
یوه دې پاتې شوه زوجه، یوه دې زوجه پاتې شو، یو دې پاتې شو، او دوه دې اخت اعیانی، او دوه دې اخت لأمن. نو دې ته به ربعی، دې ته به سدسی، دې ته به ثلثانی، دې ته به ثلثی. نو دا کل ثانی شي، ربع ګډه شو د کل ثانی سره، نو مسله به د 12 دی. ربع پکې څو د 12 کې 3، سدس پکې څو دی 2، ثلثان پکې څو دي 8، ثلث پکې 4، 4 او 8 12 او 2 ولس. نو حاول وکړه چاته ولس، مسله دې د 12. یا د ربع سره بعضې ثاني راشي، لکه سړی مړ شو، یو دې زوجه پاتې شوه، او یو دې اخت لأمن پاتې شو، او یو دې عم پاتې شو. دا ختم که زر زر ختموله. دا خو ربع ګډه شوه د کل ثاني سره، یا ربع ګډه شي د بعضې ثاني سره. لکه یو مثال تاسو ته ذکر کوم، لکه سړی مړ شو، زید زوجه دې پاتې شو، او بل ته څوک پاتې شو اخت لأمن، اخت لأمن، او بل ته عم پاتې شو. نو دې دپاره ربع ده، او دې دپاره سدس دی. نو ګورې ربع ګډه شو د بعضې ثاني سره، نو مسله به د 12 نه. بیا هم ربع پکې څو ده 3، سدس پکې څو دی 2، او بقایا څو پاتې شو 9. دا د عمدي په طریقې دا صورت سره. اوس پې پوه شئ. 5م نمبر قاعده، وإذا اختلط السمن، او چې کله سمن ګډ شي بكل ثاني د کل ثاني سره، او ببعضه یا د بعض ثاني سره، فهو من 24. دا مسله به بیا د څونه کېږي لکه 40 به کېږي. لکه مثال کا سړی مړ شو، یوه دې زوجه پاتې شو، هلکه سړی چې مړ شي او زوجه دې پاتې شي، نو دا بختور سړی. او چې زوجه مړه شي او سړی دې پاتې شي، نو دا د خر بچی ای که نه. که ځوان یې خو بیا هم ښه خبره ده، بل واده به وکړي. او که ځوان نه یې، نو بیا څنګه یې هېڅ شی نه، هېڅ شی. تاسې پوه شوې. یوه دې زوجه پاتې شوه، او دوه دې بنتې پاتې شوې، دوه دې بنت پاتې شو، یوه دې پاتې شو مور بیبي، او یو دې عم پاتې شي. هلکه پې پوه شئ. دلته داسې چلو شو چې دې زوجې دپاره سمن دی، او د دې بنتو دپاره ثلثان دی، او دې دپاره سدس دی. نو سمن ګډ شه د بعضې ثاني سره، مسله د 40 نه ده. سمن په 40 کې لکه څو دي 40 کې ثلث څو دي 6 پکې ثلث دغه سمن شي. اتمه حصه په 40 کې څو ده؟ اتمه پکې څو راځي 3. ثلثان پکې څو دي 14. سدس پکې څو دی 6مه حصه پکې 4 ده. 0 او 3 یو پاتې شه. دا به عام ته میلاو شي به طریق الصوبت. خدای دې وکړي چې تاسو به پوه شئ. نو چې کله کل ثاني یا بعض ثاني راشي د سمن سره ګډ شي، نو بیا به بس قاعده دا زده کوي. یو خدا د چې نسب ګډ شي د کل ثاني یا د بعض ثاني، نو مسله به د 6 نه
او چې ربع ګډه شي د کل ثاني یا د بعض ثاني نه مسله به د 12 نه او چې سمن ګډ شي د کل ثاني یا د بعض ثاني نه مسله به د 4 نه 23 بس